کرسمس ورځ څه ته وایي او هغوی څه دپاره مانځي او هغې کې شرکت کول څنګه دي او د هغې تقاریبو کې شمولیت څنګه دی او هغې کې خوراکونه څنګه دي د هغوی تحفې قبلول څنګه دي هغوی له تحفې وروړل څنګه دي د دې نه مخکې یو څو تمهیدي خبرو باندې ځان پوه کړي چې د اسلام په مزاج باندې انسان پوه شي ځکه بعض خلک اسلام پسې بیا خبرې کوي چې اسلام یو تنگ نظره مذهب دی او بعضې کسان اسلام پسې بیا خبرې کوي چې دې کې د یو څیز حل نشته ولې نشته اسلام د هر قوم ښه پوره عزت کوي او عزت ورکوي او اسلام د هغوی او د هغوی د عبادت خانو خیال ساتي خو د دنیا ټول قومونه عزتمند خپل شعائر لري خپل علامتونه لري خپل نظریه او کنسپټ لري زیادت دلته کیږي او زیاتې کیږي مسلمانانو سره دې ځای کې چې د هر قوم خپل شناخت دی خپل عقیدې دي خپل طور طریقې دي د خپل عبادت ځایونه دي او باغی کې هغوی ته مکمل ازادي ده واحد مسلمان داسې یو یتیم انسان دی او یو یتیم کس دی چې د دوی دپاره خپل شناخت خپل نظریات د خپل عبادت خانو حفاظت د دې خلق قانون نه مني تاسو دنیا کې وګورئ عزتمندو انګریزان خپل طور طریقې کې څومره آزاد دي هندوان په خپل طور طریقو کې څومره آزاد دي سیکان په خپل طور طریقو کې څومره آزاد دي او د دنیا یو قوم د بل قوم طور طریقې نه مني د دنیا خلک نه راوچتېږي چې هغه خلکو ته ووایي چې تاسو د دې دا طریقې ولې نه منئ وایي نه ازادي ده وایي هر چا ته خپل اختیار دی واحد مسلمان دی که هغه چېرته راوچت شي خپل دین باندې عمل کوي نو بیا دا خلک وایي چې ګوره دوی له پکار دا دي چې د نورو قومونو سره ګزاره کوي او د هغه نورو قومونو خپل منځ کې چې کوم اختلاف دي هغوی ته څوک هم نه وایي چې تاسو یو بل سره ګزاره کوئ د دې درته یو څو مثالونه بیانوم مثلا انګریزان کرسمس کوي هندوانو ته څوک هم نه وایي چې لکه تاسو کرسمس کوئ که هندوان کرسمس کوي نو هغه خپل هندوان چې ورپورې خاندي وایي دغه دا خو تاسو ځان د انګریز بچی جوړ کړی دی یو انګریز ته ووایه ته ولې د دې انګریزانو دا طور طریقې نه خپلې نو هغه تا ته په جواب کې وایي ولې زه درته د انګریز بچی ښکارم څه او انګریزان خو زموږ دشمنان دي او انګریزان خو د خپل ملک مونږ ویستي دي او دوی خو مونږ سره ډېر زیاتی کړی دلته هندوستان کې دا وایي طور که انګریزانو ته ته ووایې چې مثلا د هندوانو چې کوم طور طریقې دي دا تاسو ولې نه خپلوئ هندوان خو ښه خلک دي او وایي نه چا درته ویلي چې هندوان ښه خلک دي او ولې موږ د هندوانو بچي یو څه او زموږ خپل قانون شته که نه زموږ خپل دین شته که نه زموږ خپل طور طریقې شته که نه نو عزتمندو خلاصه د خبرې دا شوه چې هر قوم په خپل طور طریقو کې آزاد دی او د بل مخالفت کوي او بل سره چې کوم دی هم آهنګي نه کوي واحد د ټولې دنیا قومونه مسلمان ته لګي دي چې ته په ټولو سره خیال د ټولو به خیال ساتي د نورو قومونو ته څوک هم نه وایي چې بھئی د مسلمان د طور طریقو خیال وساتئ مثلا یو بل مثال درکوم د هندوستان مثال به والو زمونږ قریبي ملک دی او ډېر مسلمانان دي هلته او زمونږ د دین د ټولو نه غټ مدارسو چې کوم جال دی دیوبند هلته نه شروع شوی دی اوس هم هلته دی خو په اختر کې هندوان او د هغوی قانون په مسلمانانو باندې د غواګانو ذبح کول او قرباني کول منع دی بند کړي دي نو ټول قومونه مسلمانانو ته وایي خیر دی په دې ورځ باندې تاسو قرباني مه کوئ
الکه ته په کار دا دی چې هندو ته کښېنې چې دا خو د مسلمانانو په کال کې صرف دغه دوه اختري او په دې یو اختر کې هغوی قرباني کوي د غوا یا د میخې او هغه هم ټول د غواګانو نه کوي، څوک چیریا لالئ، څوک ګډانه لالئ، څوک اوښانه لالئ. نو خیر دی تاسو دې سره لږ مذهبي آهنګي وکړئ، د دې مسلمانانو د دې تهوار او د دې جشن خیال وساتئ. په کال کې یو ځل راځي، عام ورځو کې پکې ممنوع کوي، خو په دې ورځو سره لږ ګزاره کوئ. وایي نه موږ به خپل هندو امت پسې ځو، دا هندوستان دی. نو انګریزان هغوی ته بیا نه وایي چې مسلمانانو سره ګزاره وکړئ. واحد مسلمان داسې قوم دی چې دوی ته وایي تاسو خپل ثقافت پرېږدئ، نور ثقافتونو کې شرکت کوئ او هغوی سره ګزاره کوئ. نو عزتمندو دا مسلمانانو سره یو ظلم روان دی. اسلام کې ما درته ویلې د غیر دینو دپاره ښه پوره گنجایش موجود دی. زمونږ اختر کې قرباني وکړه دې غیر دینه کره لیږلی شي، په عام ورځو کې هغه تعالی څه خوراک سامان راوړي ته خیر دی هغه قبلولی شي. په یو کپنۍ کې مسلمانان دي، عیسایان دي، هغوی یو ځای بلکل خوراک کولی شي او کافرانو سره او غیر دینو سره معاملات کاروبار بلکل کولی شي. که ته پې سایکلې خرڅې، موټر سایکلې خرڅې، کوټونه پکولونه خرڅې، هغوی نه هلې خیر دی. څومره اساني ده زمونږ دین کې. خو عزتمندو یو زمونږ د دین یو معیار دی، یو شناخت دی، شعار دی، او عام جبه کې ورته زمونږ یو ثقافت دی اسلامي. اسلامي ثقافت چې ختم شو خو اسلام ختمیږي که نه. مثلا ستا زوی دی هغه تا ته وایي چې پلاره زه خو هسې الله نارینه پیدا کړی، خو زما د جینکو دا کپړې ډېرې خوښې دي، زه به خیر د کپړې د جینکو استعمالوم. او پلاره زه ټیک ده زه خو هسې نارینه یم، تا ته پته ده چې دا زما زوی دی، زه به لږ سرخي پوډر هم لګوم، زما دا خوښ دي. او زه به چې کوم دی زلفې هم د جینکو په شان پرېږدم، او زه به جامې هم د جینکو استعمالوم، او دا ټول ناز و ادا به د هغوی په شان کوم. نو پلار ورته څه وایي نه بچیه، په نارینه او په زنانه کې خدای فرق پیدا کړی دی. دا هندو خپل بچي ته وایي ځان نه جړه مه جوړوه، او هغوی پې شرمېږي چې د هغوی بچی یا د سیک بچی ځان نه جړه جوړوي قصدن، هغوی پې شرمېږي. ولې الله په دې کې فرق پیدا کړی دی. په نارینه زنانه کې څه فرق پکار دی، او دا قدرتی او فطری آواز دی، او دا الله آواز دی، د دین آواز دی، او د ټولو قومونو آواز دی. نو خپل بچی موږ دې ته نه پرېږدو چې خپل هغه شناخت د نارینه‌توب ختم کړي، د نرتوب شناخت ختم کړي. دغه رنګې لور هم دې ته نه پرېږدو چې لور وایي زما پکول خوښ دی او زما دا هلکانو کپړې خوښ دي او دا شان چې کوم دی زه به دا ټول کارونه داسې کوم. ورته نه بچیه، او زه به خیر دی ګیره ولګوم، او زه به بریتونه ولګوم. جینۍ وایي موږ ته نه داسې مه کوه، یو قوم وایي داسې مه کوه. د هر یو څیز یو شناخت پکاري او فرق پکاري. نو عزتمندو دغه رنګې د اسلام د نورو دینونو نه خو څه شناخت پکار دی که نه بېلتون. او د دنیا ټول قومونه دي د مسلمانانو په تهواراتو کې شرکت څوک نه کوي. لکه نن د جمعې ورځ د زموږ تهوار دی، جمعه موږ تهوار زموږ یو تهوار دی اسلامي، او موږ یې دومره په طریقې سره مانځو چې کوم انسان نه د جمعې تهوار پاتې شو بس هغه بیا دا تهوار ځان له وروسته نشي مناولی. دې باندې دا دومره یو اجتماعي چیز دی. که یو انسان نه د جمعې مونځ پاتې شو نو بیا خو ځان له د جمعې مونځ نشي کولی که بس د تهوار ټیم ختم شو او هغه اصول تا خپل نه کړه بس تا نه ټیم لاړو. د قربانۍ خپلې 3 ورځې دي، که هغې کې دې ونه کړه نو بیا قرباني کولو باندې تا ته ثواب نه میلاویږي، بیا به پیسې ورکړې، بیا به ګډان نه لالې، ځکه تهوار خو خاص وخت دپاره. نو عزتمندو څنګه چې مختلف قومونه تهوارونه کوي او موږ هم تهوار کوو، زموږ په تهوارونو کې هغوی شرکت نه کوي. د جمعې په مونځ کې یو هندو هم نه راځي، یو سیک هم نه راځي چې موږ سره ودرېږي چې بهی زه تا سره مونځ کوم او زه الله منم بس تا الله ته سجده لګوم. نیکۍ را سره وایي نه دا زموږ طریقه نه ده. او زه سار او هندو وایي زه سار بګوان له تللی وم، ما خپل کار کړی دی او هغې ته مې چوري اچولې ده او مټۍ او حلوا مې هلته وړې ده. بهرحال عزتمندو خو صرف مسلمان ټول دنیا وایي د ته به د هندو سره
ثقافت کې او تهواراتو کې شریکېږي او عیسائی سره هم شریکېږي او سیک سره هم شریکېږي او ته ظالم او نور یو قوم ته نه وایي چې دوی سره شریک شه. دا څومره ظلم دی عزتمند مسلمانانو سره. گویا کې دوی به حیثیت مسلمان یو قوم نه ګڼي. یاره لاندې زمونږ ګوره لاندې دا قومونه دي د چترالینو خپل د لباس خپل یو طریقه ده، موږ خو نه مجبورو چې موږ سره داسې وکړو. او د مومندانو خپل دي، د باجوړیانو خپل دي، ازادي ده ورته. نو بهرحال عزتمندو اوس به راشو کرسمس ته. کرسمس ډے شریعت انګریز ته چې کوم اسلامي ملکی اصول سره اوسیږي او ټیکس سره او دغه په امن او امان سره اوسیږي، هغوی ته د خپل خوشحالۍ موقع ورکوي. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اعلان کړی چې ټول غیر مسلمه به چې څومره خپل تهوارونه مناوي هغه به خپلو معابدو کې او په خپلو عبادت خانو او کورونو کې دننه کوي. بالکل دی کوي. قومي سطح سره به مسلمان په دې سره غیر دینو سره په دغه تهوارونو کې نه شریکېږي. خپل شناخت به بیل لري، نه به بل قوم مجبوري چې موږ سره زمونږ په تهوارونو کې شریک شه. موږ هم څوک نه مجبورو، هندوان نه مجبورو چې خامخا دې زمونږ طریقې ته راشي. لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی نشته. که ښځې زړه مني او خور ته زمونږ دین او اسلام حق ښکاري نو بس را دي شي، که نه زور زبردستی نشته دی. نه په زور څوک مسلمانېږي او نه په زور کلي کېږي. خو موږ هم دې څوک نه مجبوروي. څنګه چې بل انسان ځان مجبورۍ له نه ورکوي نو موږ ولې مجبوروي؟ نو کرسمس ډے عزتمندو اصل کې دا یو غیر مذهبي تهوار دی. بیا دا مختلفو کنسپټ سره کېږي. بعض وایي چې دا د عیسی علیه السلام پیدایش دی، دا ورځ نو دا بیا کفري خبره نه ده، خو ګناه ده بیا. او یو دا د عزتمندو کفري عقیدې اعتبار سره انسان کرسمس ډے کوي. د عیسایانو دا هم عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو دا عقیده سره مسلمان مني؟ که سره مني نو بس مسلمان نه پاتې کېږي. ولې په مسلمان باندې یو عقیده خامخا چسپان کې او په زور یې پې مني چې د هغه بچې دا ګویي ورکوي چې الله الصمد لم یلد ولم یولد، الله چا ته حاجت نشته، د الله بچو ته حاجت نشته، الله بچي نه لري، الله مور پلار نه لري. دا خو موږ په هر مونځ کې دا صورت وایو. زمونږ چا لکه پوره قرآن نه ورځي خو قل هو صورت ورځي، هغې کې دا بیان مونږ کوو روزانه په هر رکعت کې کوو. بعضې کسان چې د الله بچي نشته نو ولې په دې باندې دا عقیده وټومبلی شي؟ او دا د عیسایانو عقیده ده. نو د هغې مختلف عقیدو کې دا یو عقیده ده. او عیسی علیه السلام قتل کړی شوی دی. دا زموږ د دین نه خلاف مسله ده. موږ یو وما قتلوه وما صلبوه قرآن کې دي، نه قتل شوی دی نه پانسي شوی دی. ولې موږ باندې دا عقیده په زور باندې ومنلی شي؟ نو بهرحال عزتمندو دا عقاید دي. نظریاتو کې خامخا فرقي. د هندو نظریه جدا ده، د سیک نظریه جدا ده، مسلمان نظریه جدا ده. د ټولو قومونو نظریاتو کې فرق دی. او دا فرق کې عزتمندو دی کې تعصب نشته. یو بل دعوت ورکوي، خو هر سړی په خپل طریقه روان دی. خو بعضې عزتمندو دغه وي شاعر مذهبي علامات وي. مذهبي علامات هغې ته وي چې هغې باندې یو مذهب د بل نه جدا کېږي. ځکه شکل و صورت سره خو موږ ټول خلک یو د دنیا یو شان یو. موږ چې جدا کېږو نو په نظریاتو باندې او په مذهبي علاماتو باندې جدا کېږو. نو کرسمس ډے د عیسایانو یو مذهبي علامت دی. نو چې تا په هغې کې شرکت وکړو او هغې کې مکمل تا شیر شوی او حصه دې پکې واغسته او تحفې دې پکې ورکړې، نو دا خو ته په غیر مذهب کې بالکل انوالو شي، شامل شي. بل ستا په مذهب کې داسې شیر و شکر کېږي نه، او ته بل مذهب کې داسې کېږي. دا نه دي کول پکار. ټیک د یو انسان نه مجبوره دی، د چا ملازم دی، عیسائی سره کار کوي، یا یو انسان عیسائی ګاونډي دی، هغه ول څه کیک راولېږلو، خوراک چیزې راولېږلو په دې ورځ باندې، لکه موږ چې د اختر غوښې هغوی کرلی وو. او د هغوی عقیده صرف دا وي چې دا کرسمس ډے موږ صرف د عیسی علیه السلام برث ډے کوو. څنګه چې تاسو مسلمانان د
نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلاد کوي او څوک چې کوم دی د خپل زوی برث ډے کوي څوک فادر ډے کوي څوک مادر ډے کوي نو موږ وایو موږ مسلمانان هم د دین منی کوو خو ځکه یو چا کار وکړو دا د ګناه کار دی د کفر نه دی ځکه د کفر خو لوی خبرې دي کنه او ته پکې شریک شوی هم نه او تا کرې څه څیز راولېږو نو غریبانانو لی ورکا خپل یې مه استعمالوه ځکه چې د هغوی عقیدې ته ترقي میلاو نشي او ستا عقیده مغلوبه نشي نو دې طریقې سره زما خو که چا دا عقیده وي چې دا کفري انعقاد باندې کفري نظریه باندې کوي چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی او دا شان چې کوم دی عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو دا خو کفري عقیدې دي که نه دې کې به شرکت څنګه کې او د دنیا یو قوم هم د بل په نظریو باندې مجبورول صحیح نه دي نور ما درته ویلې موږ هغوی ته ازادي ده که هغوی کورونو کې دا طریقې مناوي خو سرکاري سطحې سره ګوره ملکونه اسلامي ملکونه باقاعده چې کوم دی دا مناوي دا اوس غلطه خبره ده ته خپل نوي کول ته مسلمانانو ته او نوي خلکو ته څه تا کل اختر مانځلی دی او دا یې مناو کړی دی زمونږ پاکستان کې د اختر ورځ نه مانځلی کېږي چې مثلا ټول وزیران یو ځای ته راجمع شي او ټول وزیران هلته ښه مزیدار په جمع سره مونځ وکړي او ټول وزیران هلته چې کوم د خپلې قربانۍ راوړي او هلته حلالې کړي په خپل لاس باندې او خلکو ته وښیي چې بهی دا زمونږ د اختر ورځ ده او دا موږ دې طریقې سره مانځو که چېرته داسې شوي نو تاسې ووایئ او کرسمس زمونږ مسلمانان مناوي او سرکاري سطحې سره مناوي او فخریه مناوي موږ دا نه وایو چې عیسایان دې دا نه کوي دي که نه هغه د هغوی خپل کارونه دي موږ یې پوهیو چې نه پوهېږي کوي دي خپلو کورونو کې خپلو عبادت خانو کې ځکه موږ تعصب نه کوو هغه زموږ وروڼه دي دې اعتبار سره چې موږ سره اوسېږي زموږ په ملک کې دا ورورولي سره زموږ شته د یو آدم علیه السلام اولاد یو دا ورورولي سره زموږ شته او زموږ ګاونډیان دي ګاونډیتوب سره پالو او هغوی باندې ظلم نه کوو چې هغوی باندې مثلا ډزو کو ګزارو کو چې دا ته ولې داسې کې ځکه هغه امن و امان سره اوسېږي خو زموږ مسلمانان چې کوم نورو ملکونو اوسېږي هغه د هغوی قانون مني که نه مني زموږ مسلمانان او موږ خپل مسلمانانو ته وایو چې بهی د ملک قانون چې د قرآن حدیث خلاف نه تاسو به د امریکې هم منئ چې هلته اوسېږئ چې روس کې اوسېږي د روسیانو به هم منئ چې کوم اسلام نه خلاف قانونونه نه دي بلکل به منئ که یو سړی هلته وایي زه ټرافیک پابندي نه کوم موږ ته وایي چې کفر دی زه یې نه منم موږ ته نه غلط کار کې ولې داسې کار کې ته به د ټرافیک اصولو پابندي کې ته به دا نه وایي چې دا روس دی او دا امریکا ده او ته ګناهګارېږې په دې باندې نو دقه شان عزتمندو زموږ ملک چې عیسایان اوسېږي هغه اقلیت دی نو د اقلیت په طریقه دې اوسېږي که نه موږ د هغوی ټول اصولو ته او د هغوی ټول چې کوم په موږ باندې ذمهواریان دي هغې ته تیار یو خو د اسلام خپل یو شناخت دی نو بهرحال دا یو مسله وه د کرسمس ډے حوالې سره نو مسلمانان چې کوم ځای کې که مجبوره یي چا وله څه څیز میز ورکو نو بیا نفرت نه دي کول پکار هغه دې تیوالي او څه بل ځای کې دې استعمال کړي خو په خپله باندې دوی له تحفې ورکول مبارکبادي ورکول یا هغوی نه قبلول نو بعض وخت کې د غلطو عقیدو تشهیر کېږي او چې کوم عیسایان وایي چې موږ صرف دا برث ډے کوو نو بیا غلطه عقیده نه ده نو بیا گنجایش پکې ډېر پیدا کېږي خدا دې چې پسې پرده هغوی کې دا عقیدې شته هغوی عیسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته وایي هغه قتل شوی دی موږ نه دی قتل شوی نو صحیح عیسایان خو موږ شو موږ پیغمبر ته داسې مه وایي چې هغه داسې چاغه ده وایي چغې والي ایلی موږ نه چغې نه دي والي هغه الله رب العزت ډېر مدد وکړو هغې بر اسمان ته وخېجو بر رفعه الله الی اسمان ته وخېجو نن عزتمندو بعضو ملګرو ویلو چې د مسایلو یو کلاس وشي نو دا یو مسله